دا کم معدنیات چې په ټرمپ رحمت الله علیه باندې خرج شوي دي او معاهده شوې ده دا به په هر طریقه د دې پښتونخوا نه وباسي. د باجوړ قوم سره او خاص کر د پښتون قوم سره بیا یو ځل ډېره غټه دوکه او لوی منافقت او یو لوی چې کوم دی دوکه ورسره وشوه د خیره سره. پرون یې د ګوډ او د بیډ یعنې پاکستان د پوځ د طرفه او د طالبانو طرفه دا وینا وه چې اعلان کړی چې موږ به آپریشن نه کوو او مکمل به باجوړ قوم له امن ورکوو او موږ به هیڅ قسمه کاروایي نه کوو. نن بیا چې کوم دی باجوړ ته خیمې ورسولې او متاثرینو دپاره کیمپونه سجاو شو چې په دغه کې به زموږ زنانه زموږ خویندې میندې زموږ بچي زموږ بوډاګان زموږ ځوانان په دغه خیمو کې یو ځل بیا د 2005 او د 2009 په شانتې به په دغه خیمو کې زموږ زنانو بچي پیدا کیږي. زموږ ماشومان ګلالي ماشومان د ګرمۍ نه او د سردۍ نه به په دغه کې ژوند تیروي او دغه سختۍ به برداشت کوي او دغه معدنیات چې کوم ټرمپ ته حواله شوي دي دغه معاهده شوې ده هغه به په هر طریقه باندې پښتون پکې مري او کچوي. نو دغه معدنیات په وخت کې کیږي ولې چې د پښتنو لپاره بیا خیمې سجاو شي تمبوان سجاو شو. پښتنو تاسو د خپل حق لپاره نه ودرېږئ. معدنیات چې په خیبر پښتونخوا کې په کم ځای کې دي په کومه صوبه په کومه ضلع کې دي په کم چې کوم د یونین کونسل کې دي که په هر ځای کې دي خیبر پښتونخوا په هر وډ کې چې کوم دي هغه به وخت کېږي. په پښتون پکې یو مري او که زر پکې مري دغه پروا چې کوم دغه خلک نه ساتي دغه ګوډ او دغه بیډ. نو پښتنو ټول راویښ شئ دا ډور د هر پښتون کور ته رارسېدو والا دی.